ایران په جردن کې د امریکا په ایربیس باندې حمله کړې ده چې په دې حمله کې ایران امریکا ته یو ډېر غټ نقصان ورکړی دی. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل اسرائیل میډیا یو ډېر غټ انکشافات کړي دي چې ایران امریکا ته ډېر غټ نقصان ورکړی دی. دې خبرې انکشاف د اسرائیل میډیا هم کړی دی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل ایران او امریکا راتلونکي وخت کې هم یو بل ټارګټ کولو والا دي چې د هغې حوالې سره هم غټ اپډیټس راغلي دي. ډونالډ ټرمپ مزید پریشانه شوی دی. د ډونالډ ټرمپ پریشانۍ کې مزید اضافه شوې ده. ایران سعودي عرب او امریکا ته یو ځل بیا غټه دمکی ورکړې ده چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې، خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ایران چې په جردن کومه حمله کړې وه نو په هغې کې ایران امریکا ته غټ نقصان ورکړی دی. جردن حملې نه پس امریکا په ساوث ایران باندې حمله کړې ده. یعنی امریکا ته چې پته ولګېده چې ایران خو جردن کې زموږ ایربیس ټارګټ کړی دی او یو غټ نقصان دی راکړی دی، نو ایران په امریکا په هماغه ټایم باندې خپله بدله غشتلې ده او د ایران چې کوم علاقې دي هغې ټارګټ کړي دي. جی دې نه علاوه اسرائیل چې کومه میډیا د هغې هم د دې خبرې دعوه کړې ده چې امریکا په ایران راتلونکي وخت کې یوه غټه حمله کولو واله ده او د هغې دپاره امریکا آلریډي تیاری شروع کړې. اوس دا غټه حمله ډېر ملګرو د ایټم بم انکشافات هم کوي، خو چونکې هغه ناممکنه ده او هغه د دنیاوي چې کوم رولز دي د اقوام متحده چې کوم رولز دي د هغې خلاف ورزي هم ده. نو غټې حملې څه دي هغې دپاره ایران چې کوم دی آلریډي تیار دی او امریکا چې کوم دی هغې هم خپله تیاري شروع کړې او د دې خبرې انکشاف چې کوم دی اسرائیلي میډیا کړې ده. او اسرائیلي میډیا دا هم ویلي دي چې په جردن کې کم ایران په امریکا حمله کړې ده نو په هغې کې ډېر غټ نقصان ورکړی دی. بل طرف ته امریکا کې اختلافات هم شروع دي. امریکا کې څه خلک وایي چې په ایران دی حملې جاري وساتلی شي او څه خلک پکې داسې هم شته چې هغوی د جنګ خلاف دي او هغوی د امریکا حکومت ته وایي چې دا جنگ د نور ودروه. لکه داسې خلک پکې هم شته چې هغوی د دې ټرمپ دې پالیسۍ خلاف دي، د جنګ بندۍ هغوی فیور کې دي. جی ټرمپ مزید پریشانه په دې وجه باندې دی چې د امریکا په اصله کې یو ډېر غټ کمی راغلی دی او د دې کمی په وجه باندې امریکا راتلونکي وخت کې ډیفیکلټیز مشکلات فیس کولی شي. جی ایران خپل ټارګټ کې هم صحیح طریقې سره روان دی. ایران ته اصله چې کوم دی د هغې کمی نشته. اوس ایران ته اصله څوک پرووایډ کوي؟ د کم طرف نه راځي، خو د ایران اصله نه ده کمه شوې او ایران او امریکا وایي که چېرې موږ په ایران باندې د خپلې حملې داسې وساتلې نو راتلونکي وخت کې موږ سره په فیوچر کې د اصلي کمې راتلی شي. جی بل ایران سعودي عرب او امریکا ته دا هم ویلي دي چې دا ځل به موږ د ستاسو ایسټس ټارګټ کوو. هغه ایسټس په ټارګټ کوو لکه پیټرولیم ذخایر شو یا د ګیس ذخایر شو، هغه ایسټس چې په کم باندې ملک چلی نو موږ به ستاسو هغه امپورټنټ هغه اهم ایسټس ټارګټ کوو. سعودي عرب هم د ایران په نشانه باندې، یعنې سعودي عرب ته هم اوس ورو ایران چې کوم دی دمکیانې ورکړي او د هغې وجه چې کومه ده د عراق وجه ده چې په عراق کې څه حملې شوي چې د هغې الزام په سعودي عرب باندې لګي. نو اوس ایران وایي چې د دې بدله به موږ د سعودي عرب ناخلو. نو الله دې وکړي چې سعودي عرب د دې جنګ نه لرې شي، ځکه سعودي عرب کې زموږ اهم ځایونه دي، مکه ده، مدینه ده او بل د سعودي عرب چې کوم سیکیورټي مطلب ذمہداري ده هغه هم د پاکستان آرمی په لاسو کې ده. نو که چېرې سعودي عرب جنګ ته ورکوزیږي نو د پاکستان به ورسره سر کې ورکوزیږي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.